د مکې مکرمې او د مدینې منورې په دې لاره کې یوه زنانه پاتې کېده، هغې ته به ام معبد وي. دا یو ډېره سخي زنانه وه، مشره زنانه وه. په دې لاره به چې څومره مسافر تله که نه، د ام معبد به د هغې میلمستیا کوله، د دې په کور کې به یې دمه کوله او دې به یې میلمستیا کوله. دا ډېره سخي زنانه وه. نو نبي علیه الصلاة والسلام ابوبکر رضی الله تعالی د ام معبد کور ته ورغلو او دې بوډۍ ته یې وي مورې مسافر یو زمونږ میلمستیا وکړه، موږ د خوراک څښاک څه شی راکړه، وږي یو مسافر یو. ام معبد دې بوډۍ ښځې ورته ووي یاره زما کره خو نن د خوراک اړو څه شی نشته دی چې زه تاسو له درکړمه، نن خو ما کره کور څه شی نشته چې زه تاسو له درکړمه. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی مورې کو پی هغه راکړه به وڅکو. هغې ورته وي وی هلکه نوجوانه پی راکړم نن نشته بيزي تلي صحرا ته. نو چې نبي علیه السلام داسې وکتل که نه، نو یوه ټپه بیزه وه داسې په ګوټ کې ولاړه وه، ناجوړه وه. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی مورې دې بیزې نه راله پی واخله که نه. هغې ورته وي بچیا دا خو ناجوړه ده، ټپه د کمزورې ده، ځکه خو د بیزو نه پاتې شي، د هغې سره تلی نه شي، او بل وچه هم د پی پکې نشته، د سلنګه خو نه ده، نو ناجوړ هم ده وچ هم ده، په دې کې پی د کم طرفه دي. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی مورې ما ته اجازه شته چې زه دې پی واخلمه. د ام معبد دا په خندا شوله، هغې دا وګڼله چې دا هسې نانجانه دي، پوهېږي نه، دا پوهېږي نه نانجانه دي چېرته. هغه په خندا شوله وی زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي، ورشه کو اخیستی شي ترې واخله ترې. هغه په خندا شوه، که ته ترې اخیستی شي نو واخله ترې، دا خو ناجوړه ده وچه ده. نبی علیه الصلاة والسلام داسې یو لوښی راواغستو او هغه لوښي نه به وی 8 تنه مړېدل، 8 تنو چې به دې پی وڅکل نه 8 تنه به ترې ماړه شو. نبی علیه السلام هغې لوښي ته لاس کو او دغې بیزې په دې غولان ځای داسې لاس وال شروع کړو. نو کوم شي ته چې د نبی علیه السلام مبارک لاس ورسي، نو په دې غولان چې نبی علیه السلام لاس والی شروع کړه که نه، غولان د پیو ډکه شوه او بیزه ناجوړه وه، شخوند وهلی هم شروع کړه. دا څاروی چې ناجوړه دی شخوند نه کوي که نه، دا ناجوړه وه، نو هغې زر زر شخوند شروع کړه، غولان یې د پیو ډکه کړه. نبی علیه السلام په خپلو مبارکو لاس شروع شو، بیزه لوشلې شروع کړو، لوښی یې ترې ډک کړو. ام معبد ته وي ته ترې پی وڅکه، هغې لوښی په سر راواړو مړه شوه ترې. ابوبکر رضی الله تعالی ته ته هم وڅکه، هغه ته هم مړ شو، 2 ملګري ورسره نور هغه ته هم ماړه شو، او په آخر کې نبی علیه السلام چې لوښی په سر راواړو په خپله ترې مړ شو. دا خو 4-5 تنه و که نه، په لوښي کې پی څور راتلو د 8 تنو. ام معبد له نور پی ورکړو، نو یې مورې دا کېده او دا سنبال که دا به دې په کار راشي، دا به دې په کار راشي. اوس ام معبد نبی علیه الصلاة والسلام ته سوال مینت وکړو تاسو مونږ کره پاتې شه، زمونږ کره نن شپه وکړئ. هغې خو ولیده کړې دا خو عجیبه نوجوان دی، وی پاتې شه دلته شپه وکړئ. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیلې مورې مونږ ته لار پرته ده، مونږ به ځو، مونږ ته ډېر مزل پروت دی. نبی علیه السلام ابوبکر رضی الله تعالی د دې نه روان شو. اوس ماښام شو، نو ابو معبد د دې ام معبد چې کوم خاون و، هغه ماښام ته بیزې راوشړلې، چې ګډې بیزې راوشړلې، ګورې اوس لوښی د پیو ډک پروت دی. ای ام معبدو دا پی د کوم طرفه دا درله چا راوړي دي؟ د هغه دا مطلب چې د مسافرو سره به په لاره تلو پی به جو دلته یې دې سره ایښې، وایي دا پی کوم ځای و؟ نو هغې ورته وایي دا خو ستا دې ناجوړې بیزې کړي دي، دا خو دې کړي دي. وایي دا ته څه وایي؟ اوس چې بیزې ته وکتل بیزه ناجوړه نه ده، بیزه یو غرمټه ولاړه ده او غولان یې د پیو ډکه ده بیا. نو هغې ورته وایي ام معبد دا راته ووایي چې کړي دي څه دي؟ بیزه هم جوړه شوې ده، غولان زم د پیو ډکه ده، لوښي هم د پیو ډک پراته دي، داسې قصه ده. ام معبد ورته وي یو نوجوان هلک دلته میلمستیا له راډو، زمونږ کور کې هېڅ شی نه او هغه د بیزې په غولان چې څنګه لاس ووخو بیزه هم جوړه شوه او دغه یې پی دی غولان یې بیا هم د پیو ډکه ده. خاون یې ورته وي د دغې هلک به راته لږ صفت بیان نه کړي، څه خلیه راته بیان کړي، د شکل و صورت نه څنګه جوړو، دا څنګه هلک و؟ ام معبد ورته د نبی علیه السلام خلیه ذکر کړه چې داسې داسې هلک دی، داسې شکل و صورت دی. ابو معبد پوه شو، وی کو الله مې نه خطا کوي که نه، دا هغه د مکې د قریشي خاندان هغه هلک دی، هغه د پیغمبرۍ دعوی چې کړې ده. وی ظالمې تا یې ساره ونه، ستا نه لاړو تا یې ساره ونه،
ما ورته ډېر وي خو هغوی ما ته وي چې موږ ته لاره پرته ده موږ ځو وایي دا هم هغه سړی دی چې کوم د مکې نه راوتی دا هم هغه هلک دی چې کوم د مکې نه راوتی دی او قسم په الله زه به پې ایمان راوړم ام معبد هم مسلمانه شوله او خاون هم څه شو مسلمان شو دواړو ایمان راوړو اسما رضی الله تعالی فرمایي زه به په کور کې ناسته او ما به ژړلو جړل می با چې نبی علیہ السلام به مدینه ته روغتلې کو روغته نه تلې او زما بابا به سره روغتلې او کنه به تلې ځکه چې د کور وتی دي او دشمنان ورپسې دي او مونږ ته هیڅ خبر رانغی چې زما بابا او نبی علیہ السلام په کومه مخه لاړو په کور کې به ناسته ما جړل می با خپه به ما په دې دوران کې په مکه مکرمه کې یو आवाज وشو आवाज کېږي او څوک اینی نه आवाज راځي خو आवाज کون کې سکینی نه आवाज څه دی आवाज دا دی وی هغه دوه ملګري د ام معبد کور ته ورسېدل مطلب دا چې مکې والو ستاسو د لاس نه وتی دي تللی دي هغه دوه ملګري د ام معبد خیمو ته ورسېدل د هغې کور ته ورسېدل او چې کوم ورسره ملګری دی هغه هم کامیاب شو ام معبد هم کامیابه شوه الله چې کوم ورسره ملګری دی هغه هم څه شو کامیاب شو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ یو ځل عمر رضی الله تعالی عنہ ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وی ابو بکر راځه نن یو خبره کو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته څه خبره کو وی زه تعالی د خپل ژوند ټول نیک اعمال در کوم ته به مالا یو نیکی راکای ته مالا یو نیکی راکای او زه د خپل ژوند ټول نیک اعمال در کوم وی تا ته پته ده چې ما څومره جهادونه کړي دي ابو بکر رضی الله تعالی ته فرمایلی وی عمر وای راته ستا د روغ ژوند نیک اعمال هغه ما ته پته ده چې تا د دین اسلام دپاره څومره کړاوونه کړي تا څومره جهادونه کړي زما نه به یوه نیکي اخلي او ماله د ټول ژوند نیک اعمال راکوي وایه راته عمره څه خبره ده عمر رضی الله تعالی ته وفرمیل وی ابو بکره تا چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره کوم هجرت کړی دی که نه هغه د هجرت ثواب مال راکا او زما ټول نیک اعمال ته واله ابو بکر رضی الله تعالی ته فرمایي عمر دا سودا نشي کېدی عمر دا سودا نشي کېدی دا خو د الله په ما باندې یو فضل دی یو احسان دی چې ما ته را نصیب کړی دی دا نشم کولی دغه ثواب تعالی نشم درکولی نو په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې आवाज کېدو وی کم چې ورسره ملګری دی هغه کامیاب شو او د ام معبد د خیمو نه واختېدل ورسېدل